کله چې عربو ډېر ورانې شروع ک او بني اسرائیل الله په بخت نصر مقرر ک. علامه زرقانی سے وایي الله دغه وخت پیغمبر ته ارمیا ابن حلقیہ ته وحی وکړه، ورته وی لاړ شه بخت نصر ته ووایا په عربو خو حمله کې، خو په دې کې زما د اخیری پیغمبر یو نیکه دی، داغه نوم معد دی، فکر کوه چې هغه ته نقصان ونه رسې، که هغه ته د نقصان ورسو ټوله بادشاهي به دې ختموي. هغه فورا نفر ولیږل، مکې مکرمې نه معد راپورته که او په یو بوراق سور که شام ته ولیږه. بخت نصر په عربو حمله وکړه، عرب ټول زیر و زبر کړه. کله چې بخت نصر هم هلاک شو، بني اسرائیل د شام نه معد په سره بني اسرائیلو کې اوسېده، همغلته وادم کړی دی. بني اسرائیلو کې یوې بیبي سره نکاح کړی، د هغې نوم معانه دی. د هغې نه بعد بیا مکې مکرمې ته راغلی دی. دریم نمبر نیکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه نزار دی. نزار چې دی دی چې کله پیدا شو ډېر ښایسته و، مخې داسې پړقاری کو چې کله پلار نزار ته وکته بېهوشه شو. څومره خدای پاک ښایسته بچی را کړی. علما د سیرت وایي دا د نزار خپل کمال نه و، دا د اخیری پیغمبر د نور مبارک رڼا وه. نزار اهل مکه را وغوښته او ډېر پسونه او ډېر اوښان یې حلال کړو. چا ورته وی هو دا خو ډېره خرچه وکړه. ورته وی د الله بندګانو والله ان هذا نظر لحقه، دا خو ډېر کم دی، زما د بچي چې کم حق دی هغه ډېر زیات و، ما کمه خرچه کړې ده. نو نظر معنا کم، نو هغې ورځې نه د ده نوم هم نظار شو. دا د رسول الله مبارک نیکه مبارک. څلورم نمبر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکه مضر. د مضر متعلق وایي چې د حسن سره سره د ده خصوصیت دا و چې غاږ هم ډېر ښایسته و. عربو به چې کله د اوښانو قافله روانه کړه، بیا به یې وروسته اوښانو پسې اشعار ویل، دې دپاره چې دا اوښان ښه مزل وکړي. دا د اوښانو قافلې پسې اشعار ویل د دې ابتدا مضر کړې ده. وی ځکه چې د ده غاږ ډېر ښایسته و، عربو ورته وی ته چې اشعار وایې نو دا زموږ اوښان او قافله مزل ډېر ښه کوي. د هغه مضر نه وروستو دغه عادت د عربو پاتې شو چې بیا به یې د اوښانو قافلې پسې بیا اشعار ویل. پنځم نمبر الیاس، دا د رسول الله مبارک نیکه مبارک دی. الیاس ښایسته غاږم، الله ورته ډېر حسن ورکړی، خو یو عجیبه خصوصیت پکې دا و چې کله به حج ته لاړ او طواف به یې کو نو د الله د محبوب تلبیه به د ده د ملا نه اورېدی شو. رسول الله مبارک یې په ملا مبارکه کې و، لیکن ده به چې کله طواف کو نو تلبیه یا به عرفات ته تلبیه به چې دی د ده د ملا مبارک نه اورېدل کېده. دا د خصوصیت او قوم به داسې تعظیم کو لکه د لقمان صاحب چې خپل قوم تعظیم کو، د حکمت او د محبت نه ډک. شپږم نمبر کنانه دی. کنانه معنا ده د غشو خلطه، کوم شي کې چې غش یې اچې نو هغې خلطې ته او هغه بیګ ته بکسې ته کنانه وایي. نو د غشو خلطه دا کله استعمالیږي، خلک یې کله راخلي چې کله د جنگ موقع راشي بیا هغه خلطه خلاصه کړي او د هغې نه غش روباسي. کنانه داسې یو سړی و چې کله به عربو باندې سخته راغله فورا به یې کنانه ته رامنډه کړه، ورته وی نن را باندې سخته راغلې. کنانه به چې میدان ته ووته ټول دشمنان به ترې نه وتښتېدو. اشعث ابن قیس
دا یو صحابي دی د یمن نه راغی. رسول الله مبارک ته وفرمایل انا نزعم انک منا، من ګمان کو چې ته به زمونږ نه. رسول الله مبارک ورته وفرمایل نه، نحن بنو نضر ابن کنانه، من د نضر ابن کنانه بچیان یو. دا د مسلم شریف روایت ته. نو رسول الله مبارک د کنانه تذکره دا په خپل حدیث مبارک کې کړی. اوم نمبر نظر دی. نظر د خپل نوم دی او قریش لقب دی. اصل کې یو سړی راغلی و، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما چې کله معاویه صاحب ته لاړ، معاویه صاحب سره عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ناستو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما ته وفرمایل ان قریشا تزعم انک اعلمها، قریش دا ګمان کوي چې ته په قریشو کې غټ عالم. نو زه درنه یو مسلې پوښتنه کوم، فلم سمیت قریش قریشا، قریش په قریش باندې ولې مسما شوي دي؟ قریش ته قریش ولې وایي؟ نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایل چې د کنانه زوی نظر چو دا پهلوانو، د د مقابله ایسو کم نو. په دریاب کې یو دابه ده چې کوم شی لا تمر بشین الا تاکله، هر شی باندې چې تیریږي هغه خوري، یو شی ته نه پاتې کیږي. ډیر طاقتوره تابه ده چې کله کنانه خپل بچی ته وکته چې دا خو ډیر پهلوان دی او ډیر طاقتور دی، نو دته نوم کې خود د قریش وی. دا قریش د دې وجې نه دي. عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یقینا ته د قریش غټ عالم، نو ځکه ورته قریش وای. د نظر متعلق به درته یو عقده حل کم. دا علامه کمال الدین دمیری رحمه الله حل کړی ده. وی قرآن کریم کې الا ما قد سلف دو ځای راغلي دي. یو ځای دا دی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. دویم ځای وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. محرماتو کې دو ځای راغلي دي. وی دا ولی؟ علامه کمال الدین صاحب وایي وی جاهز په دې علماو کې یو معتزلی عالم دی، وی د چرته سم کار نه دی کړی، خو یو کار سم کړی. هغه د دې دوو آیاتونو د الا ما قد سلف نکته ویلې ده. د دې دویم آیت وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، دی وی هغه عقده حل کړی ده چې کوم اعتراض د یعقوب علیه السلام باندې واردو. یعقوب علیه السلام د ماما لورګانې کړې وې، د یو نوم لایا دی، د بل نوم راحیل دی. راحیل د یوسف علیه السلام مور مبارکه ده او د بنیامین. دا نور بچی د لایانو، دا دواړه خویندې یعقوب علیه السلام په نکاح کړې وې. اوس قرآن کریم حکم راغی چې وان تجمعوا بین الاختین، د دوو خورګانو په منځ کې به نه جمع کې. نو که څوک وایي چې یعقوب علیه السلام جمع کړي، نو الله دا عقده لرې کړه چې الا ما قد سلف. د یعقوب علیه السلام چې کوم جمع بین الاختین وه هغه روا ده. دا دویم ځای ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، دا یو اعتراض واردېده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په نسب باندې. خزیمه چې کله وفات شو، دا د حضور نیکه دی، د هغه نه ښځه پاتې شوه کونډه، بره نوم دی. یو زوی ته پاتې شو، د هغې نوم کنانه دی. اوس هغه وخت کې قانون ده چې څوک به مړ شو، د هغه په بچیانو کې به چې مشر زوی و هغه به د پلار منکوحه کوله، میرنۍ مور سره به یې نکاح کوله. نو خزیمه چې وفات شو، بره ښځه پرېښوه او بچی کنانه راپورته شو، خپله میره مور سره یې نکاح وکړه. برې سره یې نکاح وکړه، خپله مور یې نه وه خو میرنۍ وه، د پلار منکوحه یې وه.
او داغین نظر پیداش قریش اس کسو کے اعتراض کی رسول اللہ مبارک فرمائلی دی اخرجت من نکاح زد نکاح نه پیدا یم نو څنګه د نکاح نه پیدا دی دلته کنانه د پلار خزه کړې وه منکوحه یې کړې وه د هغې نه د رسول الله مبارک نیکه پیدا دی نو قرآن کریم د هغې جواب وکړ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف د پلار خزه به په نکاح کې نه خو که څوک د رسول الله مبارک په نسب اعتراض کوي چې کنانه لګېدلې او د پلار منکوحه یې کړې وه د هغې نه د رسول الله مبارک نیکه پیدا شوی نو نسب کې خو فرق راغی نو الله یې جواب وکړو چې هغه اعتراض مو صحیح نه دی دا روا دی او د رسول الله مبارک نسب پاک شو لیکن جاهز ناشنا جواب کړی اعتراض هم ختم کړی دی هغه وینا تاریخ والا خبره صحیح نه ده لیکلې دا دوه برې دي یوه بره خو د کنانه بیبي وه د خزیمه بیبي وه چې د کنانه میرنۍ مور کېده خو یوه بله بره هم وه هغه د دې برې ورېره وه دې کنانه د دواړو برو سره نکاح کړې ده د پلار ښځه چې برې وه هغې سره یې نکاح کړې ده او د دې ښځې ورېرې سره یې کړې ده دا نظر چې دی دا د خزیمه د بیبي بچی نه دی بلکې دا د دې بلې برې بچی دی د هغې برې د پلار نوم دی اد مور او د دې برې د پلار نوم دی اد هغه بره بنت مور وه دا بره بنت اد بن مور ده نو دا د هغې ورېره کېږي نو علامه کمال الدین صاحب وایي الله به په دې وبخي جاهز د رسول الله مبارک په نسب چې کوم اعتراض واردېده دی رفع کړی دی دا به د جاهز د بخنې الله سبب ګرځوي څوک چې د رسول الله مبارک نسب ته ښه نسبت کوي دا سبب د مغفرت دی دا سبب د رب کائنات د قرب دی افسوس په هغه خلکو چې هغه د رسول الله مبارک خپل مور او پلار ته مسلمانان نه وایي څومره غټ جرأت دی څومره ظلم دی چې د رسول الله مبارک خپل مور او پلار ته مسلمانان نه وایي او په هغې بیا مناظرې قایموي دی د رسول الله مبارک سره مینه نشته اتم نمبر د رسول الله مبارک په نیکونو کې نیکه راځي فهر علما د سیرت وایي شجاعون فهرم یو بادرو میدان کې به چې څوک مقابلې ته راووته د مقابلې نشو کولی دا یو قبایلي سردارو هر چا ورته د عزت او د کمال په نظر کته قریشي لقب د ټولو نه مخکې فهر ته ورکړی شوی دی د هغې نه بعد بیا د لقبونه تقسیم کړي نهم نمبر کعب دی دا د رسول الله مبارک نیکه دی مخکې د جمعې نوم به عروبه د جمعې د ورځې نوم عروبه کعب صاحب حرم شریف کې عرب راغونډ کړو او ورته یو ناشنا تقریر وکړو ورته وی و عربو اسمان مو الله درته یو بام او چت ګرځولی ځمکه یې درته فرش ګرځولی ده و عربو لمر درته او ورځې درته هر شی ښکاره کړی دی شپې درته پټ کړی دی د غوږونو پردې خلاصې کوي زړونه متوجه کوي منګ او تاسو ته الله یو پیغمبر را کوي نوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی من به د هغه په نسب کې یادیږو هغه ته به مکی ویلی شي هغه ته به قریشي ویلی شي و اهل مکه خبرو سره احتیاط وکئ چې د دې پیغمبر په نسب څوک عیب ونه لګوي و اهل مکه خپل کردار او اخلاق سم کوي و اهل مکه د مسافرو سره ښه رویه وکئ چې د دې پیغمبر نسب کې فرق را نشي او زمونږ او ستاسو په وجه باندې
دی پیغمبر باندې عیب نه لګیږي. دا یو ناشنا تقریر وکړ، خلک راپورته شو او کعب صاحب ته وی تقریر د ډېر عجیبه، د نن نه بعد د جمعې د ورځې نوم عروبه به نه نوم به جمعه وی ځکه چې موږ ته یادېږي او په دې ورځ به را جمع کیږو او موږ ته به تقریر کې د آخري پیغمبر بشارت به راته راکې. د هغې ورځې نه د جمعې د ورځې نوم چې مخکې عروبه و دا په جمعې باندې بدل شو. د کعب صاحب او د رسول الله مبارک په منځ کې 560 کاله فاصله وه. 560 کاله مخکې کعب صاحب د رسول الله مبارک زیری ورکړه اهل مکه ته او ورته وی سم شئ، خپل اخلاق او کردار سم کوي چې رسول الله مبارک په نسب باندې عیب ونه لګي. لسم نمبر د حضور په نیکونو کې مره دی. مره معنا تریخ. دا د رسول الله مبارک شپږم نیکه دی. دا هغه نیکه دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک سره په نسب کې یوځای کیږي نو جمع کیږي په مره. دغه رنګ امام مالک رحمه الله چې رسول الله مبارک سره په نسب کې یوځای کیږي نو دا په مره کې یوځای کیږي. دته به مره ولې وي؟ مره ورته ځکه وي چې د دشمن په مقابله کې ډېر سختو. چاته پوښتنه وکړه ورته وی ستا نوم مره دی، عرب ټول ښه نومونه نږدي. ورته وی دا ولې؟ وی دا مو د دشمنانو دپاره دا کار کوو، که داسې کار ونه کو دشمن را باندې راځي. انسان کې دو صفته پکاري، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. غصه هم پکار ده. که غصه مکمله ختم شي سړی به بزدل شي، بیکاره به شي، د ده په مال به حمله کوي، څوک په حیا به یې کوي، په عزت به یې کوي، دی به دفاع نه کوي. یوازې غصه هم نه ده پکار، رحمت هم پکار دی، شفقت هم پکار دی، دې دپاره چې خپل پردي نه کړي. د اسلام او د دین خلاصه دا ده چې اعتدال راولي. ځکه دغه صورت کې ویلي دي اشداء علی الکفار رحماء بینهم. 11 نمبر نوم یې دی کلاب. د ده خپل نوم کلاب نه و، د ده نوم عروبه و. رسول الله مبارک مور مبارکه آمنه رضی الله تعالی عنها چې نسب حساب کې نو دا رسول الله مبارک سره په دې کلاب کې یا کلاب کې جمع کیږي. رسول الله مبارک د مور مبارک نسب او د حضور نسب په دې نیکه کې یوځای کیږي. 11 نمبر قصا دی. د قصا خپل نوم دی زید. د د مور مبارکه د هغې نوم دی فاطمه. چې کله کلاب وفات شو دغه فاطمه پورته شوه، د قصا د مور مبارکې یو سړي سره نکاح وکړه، د هغې نوم دی ربیعه ابن حزام. دی د شام دی. قصا وړوکی مور چونکې ربیعه ابن حزام سره نکاح وکړه، دا بچیم ځان سره د مور مبارک روان که لاړه شام ته. نو خپل ابایی وطن چې مکه مکرمه وه د دې مکې مکرمې نه لرې شو شام ته ورسېدو. نو ځکه خلکو ورته بیا قصا وې. څه معنا ده؟ دی د ابایی وطن نه لرې شو، قصا معنا لرې، نو ځکه یې دا نوم بدل شو. د جمعې په ورځ چې کله بیا راغی د شام نه د مکه مکرمه کې خلک راجمع کړه او یو زبردست تقریر یې ورته وکړ. تقریر کې ورته ووی واهل مکه الله موږ ته یو پیغمبر راکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې اخلاق او عاداتو نه کوي چې د هغه په نسب باندې عیب ولګېږي. و اهل مکه او د حرم شریف تعظیم وکوي. دلته به آخري پیغمبر الله مبعوث کوي او دومره یو هوښیار سړی و. دا اوس چې خلک ځمکې خرڅوي که فکر مو کړی نو دا نمرې کوي.
پاکستان کې ورته پلاټونه وایي. یو ښه طریقه ده د خرڅېدلو. دا ایجاد چا کړی دی؟ دا ایجاد دی قصا کړی، رسول الله مبارک نیکه مبارک. دا اوس چې څومره د عقل شیونه استعمالیږي دا ټول د رسول الله مبارک د نیکونو برکت. قصا به ځمکې چې دی نو دا پلاټونه کړو او بیا د حاجیانو د پاره اسباب برابر کړو چې په حاجیانو باندې خرچه کوي، هغې د پاره اخراجات برابر کړ. او بیا به چې څوک حج ته لاړه د اوبو انتظام به نه و، ځکه بیر زمزم چې و دا بنو جرهمو بند کړی و، هغې نه اوبه نه راوتې. نو ده یو پروګرام جوړ که هغې ته سقایه وایي. د سقایې حاجیانو ته د اوبو ورکولو ذخایر جوړ کړه، غټ غټ کندې، او په هغې کې به د باران اوبه جمع کېدې پاکې، بیا به یې په دې حاجیانو باندې چې دی نو تقسیمولې. نو دا اوس چې موږ او تاسو کومې ټینکۍ او ډیګۍ جوړو دا زموږ عقل نه دی، دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نیکه عقل دی. دا ټینکۍ او ډیګۍ دا د هغه ایجاد دی. بلې چې دی رفاده تیاره کړه. رفاده اصل کې هغه غټ غټو حالونو ته وایي چې ډېرو خلکو ته سړی پکې ډوډۍ ورکوي. اوس دا حالونه چې جوړیږي یا خلک د ډوډۍ دپاره انتظام کوي، خلک وایي دا به زما کمالي. دا د ده کمال نه دی، دا د رسول الله مبارک د نیکه مبارک کمال، دا د هغه ایجادو. داسې ندوه برابره کړه. ندوه څه معنا؟ داسې ځایونه یې جوړ کړه چې په هغې کې حاجیان را جمع کېږي او یا اهل مکو ته د یو مجلس د جوړېدلو ضرورتي، نو هغه ځای جوړ کړه. بل ورته حجابه وایي، حجابي انتظام برابر کړه. دا مخکې کعبه مبارکه ساده وه، د دې مرمت چا نه کو، د دې خلاف انتظام چا نه کو، چا ښایست نه برابرو. ورته وی و اهل مکه دا یو قیمتي نعمت الله را کړی دی، انتظام او تنظیم او خلک برابر کړو د دې د تزیین او د ښایست لپاره، هغې ته حجابه ویل. دا د قصا ابن کلاب دا د هغه برکتو. او یو زبردست حکیم مو د حکمت خبرې تی منقولې دي، هغې کې به درته څلورې وکم. یو دا من اکرم لئیمن شارکه فی لومه، څوک چې د بیکاره سړي عزت وکړي دی د هغه په هغه بیکارتوب کې شریک دی. یو سړی د عزت قابل نه دی، بیکاره دی، هغه د عزت قابل نه دی، د هغه به عزت نه کوي. دویمه خبره یې کړې ده من طلب فوق قدره استحق الحرمان، څوک چې طلب د یو شي کوي د خپلې اندازې نه پورته. مثلا یو سړی کمزوری سړی دی، بغیر د خپل کور نه څوک نه پیژني او روان دی ارګ ته او بادشاه ته وایي ما وزیر کا، نو کیدای شي د دې کور نه یې وباسي. اندازې ته به ګورې او شیونه به غواړې چې د کوم شي ستا قدر د یو شي نه کمي، د هغې سوال به نه کوې. دریم نمبر الحسود هو العدو الخفي، قصاوي کینهګر سړی یو پټ دشمن دی. څلورم من لم تصلح اکرامه اصلحه الهوان، چې د یو سړي اصلاح په اکرام او په عزتو نشوه نو کوته کې بیا سمای. یو سړي عزت وکړه، احترام یې وکړه، خو که په دې سم نشو نو بې بې عزته کا بې عزتي وله بیا دا سړی سمای. دیارلسم نمبر د رسول الله مبارک نیکونو کې عبدالمناف، د ده خپل نوم مغیره دی. مغیره ورته ځکه وایي چې دی به په دشمن باندې ورغی، د دشمن هغه قوي جماعت به بدل که، خپل هغه شوکت او شان به د هغوی بدل که، ځکه ورته مغیره وایي. بعض علما وایي د ده نوم خپل اناف دی. اصل کې اناف معنا افضل القوم. د کې دا کارو چې څوک سوال کوونکی به راغی د به نه محرومو او ده ته به خلکو بدر وي. ولې وی لجماله، ډېر زیات ښایسته و ځکه به یې ورته بدر وي. بیا د ده یو ورور دی عبدالدار، د هغه سره یې لانجه راله، بیا مشران را جمع شو، فیصله یې وکړه، سقایه او رفاده یې دی ده ته ورکړه عبدالمناف ته، او حجابه او ندوه دی بیا عبدالدار ته ورکړه. څوارلسم نمبر د رسول الله مبارک نیکونو کې هاشم دی.
دا عبد المناف دا سلور زامن، د یو نوم هاشم دی، د بل نوم مطلب دی، د دریم نوم نوفل دی، سلورم نوم عبد الشمس دی. هاشم د عبد المناف د ټولو نه مشر بچیو، مطلب د ټولو نه کشرو، منځ کې نوفل او عبد الشمس. دا دومره هوښیار خلک وو چې دوی خپلو منځونو کې راجمع شو، ورته یو د الله بندګانو، مکه مکرمه کې دانې نه کېږي، مکه مکرمه کې فصل نه کېږي، موږ به خوراک انتظام څنګه کوو؟ راځئ چې د تجارت انتظام وکړو. نو تجارت باندې مشوره راغله. هاشم صاحب لاړو د غسان او د روم سره تجارتي فیصله دستخط کړه. مطلب لاړو دی د حمیر او د یمن سره دستخط کړه. نوفل لاړو د کسرا او د عراق سره. عبد الشمس لاړو د نجاشي حبشې ته، هلته هغوی سره دستخط کړه. دا اوس چې بین المللي حقوق ورته وایي، د ملکونو په منځ کې چې کم ربط دی، دا د دوی عقل نه دی، دا د رسول الله مبارک د نیکه مبارک عقل دی. دا د ملکونو په منځ کې تجارتي پروګرامونه، دا د دوی، دا د هغوی عقل دی، د هغوی ایجاد دی، دا د دوی ایجاد نه دی. د ملکونو په منځ کې ربط دا د رسول الله مبارک نیکونو جوړ کړی. دا دوه ورونه هاشم او مطلب دی خپلو منځونو کې ډېر محبت و، خلکو ته به بدرین وي ځکه ډېر زیات ښایسته و. او نوفل او عبدالشمس شو، دی به د دې دواړو سره ډېره زیاته کینه وه. رسول الله مبارک ځکه په یو غذا کې د بني مطلب او هاشم ډلې ته د غنیمت مال ورکړی، نوفل او عبدالشمس ته نه و ورکړی. چا ترې پوښتنه وکړه دا ولې؟ وی دا د جاهلیت په دور کې هم سره یو ځای و محبانو، او دا نورې دشمنانو نو ځکه مې ورنه کړه. د هاشم خپل نوم عمر دی. هاشم ورته ولې وایي؟ الله دې مونږ او تاسو ټول مکې مکرمې ته بوځي. هلته د اوبو انتظام ډېر کم دی، چې په عربو به لږ باران بند شو، بیا به دوی ډېر زیات وږي شو. یو کال ډېر زیات وږي شوي وو، چې ډېر زیات وږي شوي وو، حاجیان هم تللي وو. دی لاړ او غټې غټې کاسې د لرګي پیدا کړې او پسونه اوښان یې ورته حلال کړه. ټولو خلکو ته خو سرې کړې غوښې نه رسېدې، شوروا یې ترې جوړه کړه. دی پکې ډوډۍ د هغه وخت سره وه، هغه یې پکې ماته کړه او خلکو ته ویې راځئ ډوډۍ خورئ. دوی چې کله ډوډۍ باندې ماړه شو، ورته وی قسم په خدای د هاشم غوندې بهترین سخي موږ نه دی لیدلی. د خلکو د خولې نه د هاشم نوم ووته. هاشم څه معنا؟ ډوډۍ ماتولو والا. څوک چې ډوډۍ ماتئ په کاسه کې سرید ته جوړئ، هغه ته هاشم وایي. نو د هاشم لقب ورته د هغه ځای نه پیدا شو. هاشم صاحب چې د ده مناظره راغله د امیه ابن عبدالشمس سره. ما تاسو ته وی چې عبدالشمس د دوی سره ډېره کینه وه. د عبدالشمس بچی و امیه یې نوم و. دې تره سره ډېره کینه راغله چې خلک ستاسو عزت کوي او ستاسو احترام کوي او زموږ نه کوي، موږ سره به فیصله کوي. وی صحیح ده. هغه وخت کې یو کاهن و د بني خزاعه قبیلې، ورته وی دا کاهن به چې دی فیصله کوي. هغه ورته وی صحیح ده. اول یې ورته وی چې ګوره دا خو د خدای پاک کار دی، چاله عزت ورکوي چاله نه ورکوي. وی چې نه، زمونږ فیصله به دا کاهن کوي. کاهن ډېر نر سړی و. پورته شه اهل مکو ته تقریر وکړه، و اهل مکو د فیصلې کوونکي منصب دا د عدل دی. زه چې عدل ونه کم، زه به د دې منصب بېعزتي کومه. هاشم یقینا د سردارۍ قابل دی، دی د عزت قابل. ورته وی و امیه زه د فاصل او ثالث مقرر کړم، ته ما 50 اوښان جرم کړي. 50 اوښان به جرم کې هاشم ته ورکې او 10 کاله به د مکې مکرمې نه وځي. دی جلا وطن که او شام ته یې وشړو. هغه مناظره یې مو ګټله. هاشم صاحب چې
دا په یو سفر وتلی روم ته، تجارتي سفر باندې. چا ورته وي صاحب دا تجارتي قافله چې روانه لاره کې ورته غله راوځي، دا غله دا قافله ختموي، دې سره څه چل وکړو؟ هاشم صاحب ورته وي دې ته پستې جوړې کړو. فرضاً دا ښار دی، دې ته یو اندازه خلک ځای وښودو، دومره اندازې پورې پستې جوړې کوي. هغه ځای نه به اخوا د بل کلي پستې وي. داسې طریقې باندې د هر کلي ذمهواري وه. قافله به چې روانه وه، هغې سره به د یو کلي فوجان روانو، څوکیداران به روانو، هغوی به د بل کلي څوکیدارانو ته وسپاره، بیا به داسې تلو نو د غلو نه محفوظه شو. دا اوس چې دا پستې مستې دوی جوړوي او تاڼې جوړوي، دا د دوی عقل نه دی، دا د رسول الله مبارک د نکاح عقل دی. دا چې اوس د غلا دفاع کېږي او ځایونو کې پستې جوړوي، ته دا د دوی کمال دی، دا د دوی کمال نه دی، دا د رسول الله مبارک د نیکه مبارک کمال دی. روم ته ورسېده قافله، لوټ نه شوه، غلا نه شوه. د روم بادشاه چې ورته وکته، ورته وی و هاشم صاحب زما داسې لور ده، قسم دی چې په دې ټول روم کې زما د دې لور د ښایست مقابله څوک نه، سړی مې نه دی پیدا کړی. رومیان هسې هم ښایسته دي، خو زړه مې دا دی چې زه تا ته دا خپله لور په نکاح درکړم. هاشم صاحب ورته وی نه، موږ یو غټه ذمهوارۍ کیو، زمونږ بدن کې د رسول الله مبارک نور مبارک دی، موږ بغیر د عربو نه بل چا سره نکاح نه کوو. وی د روم بادشاه دا ولې ورته وی کاهنانو چې کله هاشم صاحب ولیده او د ده دې مخ کې رڼا ولیده، روم بادشاه ته وی دا رڼا د ده خپله نه ده، د ده په نسب کې به آخري پیغمبر الله لیکي. ته ورته لور ورکه چې ستا لور د آخري پیغمبر نیا جوړه شي. هاشم صاحب سره نکاح ونه کړه. هاشم صاحب لاړه مدینې منورې ته. مدینه منوره کې یو ښایسته خاندانو، با عزته سړی و، د هغه نوم عمرو بن لبید. هاشم صاحب چې هغه وکته ډېر یې خوښ شو، د هغه نسب او شرافت. د هغه ته یې وی ما ته لور په نکاح راکه. هغه ورته وی لور په نکاح در کوم، خو بشرطین چې ما سره به نه اوسېږي، زما زوم نه یې خوښ چې د خسر کره اوسېږي، زه به لور درکم خو ځان سره به یې بوځې. ورته وی صحیح ده. لورې هاشم صاحب ته په نکاح ورکړه. د لورې نوم دی سلما. هاشم صاحب دا سلما خپله بیبي مبارکه ځان سره مکې مکرمې ته راوسته. بیا دویم سفر کې د مکې مکرمې نه روان شو، مدینې منورې ته چې ورسېده، بیبي مبارکې ته یې وي ته به پلار کره څو شپې وکړې، زه به لاړ شم روم ته تجارتي قافله کې، چې کله بیا واپس راغلو ځان سره به دې بوځم مکې مکرمې ته. ورته وی صحیح ده. سلما یې هلته پرېښوه او هاشم صاحب چې بیا رانږدې شو، نو الله دې مونږ او تاسو مدینې منورې ته بوځي، دا مسجد نبوي شاته احد طرف ته. دلته اوس د بسونو اډه ده، څوک چې مکې مکرمې ته راځي هلته بسونه او موټر درېږي. دغې ځای ته غزه وایي. هاشم صاحب چې دې غزې ته راورسېده، مریض شو او بیا وفات شو. د هاشم صاحب د وفات نه بعد یو زوی پیدا شو. مور مبارک یې ورته نوم کېښو شیبه. شیبه ورته ولې نوم کېښو؟ ځکه چې دی څنګه پیدا شو د ده په سر کې څه ویښتان سپین و، ځکه ورته یې نوم شیبه کېښو. شیبه چې دا ډېر ښه غشو ویشتونکی و، مقابله په غشو کې ته چا نه شو کولی. څومره ماماګانې چې و په هغوی باندې ډېر ګران. حارس نوم یو سړی و، حارسي، په مکه مکرمه کې. د هاشم صاحب ورور دی، مطلب یې نوم دی. هغه مطلب ته یې وی ستا یو وراره دی، مدینه منوره کې دی. مدینه منوره کې د تعلیم او د تربیت دومره انتظام نه دی برابر، او هغه ډېر هوښیار دی، که دې خوښی هغه هلک ضایع کېږي. دواړه به لاړ شو، ستا وراره شیبه به ځان سره راول.
ورته سیدا دا حارثي او مطلب دواړه لاړه مدینه منورې ته د رسول الله مبارک دا نیکه مبارک شیبه را روان کو مدینه منورې نه مکه مکرمه پورې اوس وخت کې 4.5 کیلومتره فاصله ده دې په دې لار کې را روانو پیاده مزل کو خاورې دوړي په وګرځېدې خو چې کله مکه مکرمه ته راورسېده یو سړی راغی پوښتنه وکړه د حارثینه وې دا لک څوک دی دومره ښایسته حالان کې دوړي په پرتې وي ورته وی دا د مطلب غلام دی عبد لمطلب د مطلب غلام دی خلک راجم شوی مطلب ښایسته غلام راوستی راځئ چې ملاقات وکړو د هغې ورځې نه د نوم شو عبد المطلب نوم یې بدل شو نور خپل نوم شیبه دی عبد المطلب صاحب چې دته الله پاک ډیر یو عزت ورکه مکه مکرمه کې ډیر هوښیارو د سره نوفل ډیره کینه شروع کړه مطلب صاحب چې وفات شو نو عبد المطلب صاحب شیبه سره نوفل ډیره کینه شروع کړه او د دې عبد المطلب یو حویلی و هغې ته قبضه کړه عبد المطلب صاحب چې پوه شو چې ما نه خو حویلي قبضه کړه ماماګانو ته بنو اسعد ته یې خط ولیږه ورته وی ما نه نوفل حویلي قبضه کړې ده هغوی 80 نفره پهلوانان ورپسې راوسته جنګیان شاسوار یې ورپسې راوسته عبد المطلب صاحب مخې ته راووته ورته وی زه چې ځو کور ته وی کور ته نه ځو وی اول به تې حویلي اخلو د نوفل نه بیا به زه ستا کور ته ځم هغه ورسره لاړه ورته وی و نوفله فورا یا به ستا وینه تویږي یا به ورته حویلي ورکوې ورته هغه وی قربان ما حویلي ورکړه هغه حویلي عبدالمطلب صاحب ته ورکړه بیا د عبدالمطلب صاحب کور ته د هغې نه وروستو راغی بیا داسې چلو چې بنو جرهم قبیله خبره به رانه اوږده شي بنو جرهم قبیله دې حمله کړې وه په زمزم کوهي باندې دې قبضه کړی د زمزم کوهي قبضه کړی بیا چې کله بنو عبدالمطلب په حمله وکړه بنو اسماعیلو په حمله وکړه او بنو جرهم یې وشړل هغوی بیا دیز بیر زمزم سره داسې کار وکړو چې سمې بند او داسې یې بند کړه چې هېڅ معلومات یې نه کېده عبدالمطلب صاحب راغی چې راغی وی کته نه پیدا کېده ځکه په هغې باندې د غرونو په اندازه شګې او خټې او تیږې پرتې وې د حتیم سره ویده دی او خوب یې ولیده یو سړی ورته راغی ورته وی احفر مدنونه وکنه بیا یې خوب ولیده دوباره ورته وی احفر طیبه وکنه خو دې نه پوهېده دریم کرت یې ورته وی احفر بره وکنه دې چې راپورته شوې ده دې خو په تعبیر خو پوه نه شو څلورم کرت ورته وی زمزم کوهی وکنه ورته وی زمزم کوهی به زه څنګه معلوم کړم چې کوم ځای کې دی و یو مارغه به راشي وی ته چې کله خوب نه پورته شي یو مارغه به راشي او هغه مارغه چې کوم ځای کې نوکه ولګوله مخوکه دقه ځای کې بیر زمزم دی دی چې راپورته شه مارغه راغی او یو ځای باندې دا مخوکه ولګوله چې وی لګوله دا اهل مکه راغونډ کړه ورته وی اهل مکه د زمزم د کوهي ځای مې پیدا کړ راځئ ما سره ملګري شئ چې دا ځای وکنو او اوبو ډېر تکلیف دی چې اوبه پیدا شي ورته وی ستا مازغه خرابه دي دلته چیرته بیر زمزم دی بیا دومره تیږې او دا دومره غر پورته کېدل دا د چا د وس نه پوره دي ورسره خبره ونه منله د ده یو بچی و نوم یې حارث و حارث ته وی بچیه همت به نه ورکو د لاس نه ورشه د کنلو سامان راوړه چې سامان یې راوړه اهل مکه ورته وی مونږ خو تا سره شرکت نه کوو خو تا هم نه پرېږدو ځای مه کندې کوه دی ډېر غیرتي و ورته وی اهل مکه زه غیرتي یم ځان له به زه دا ځای کنم یو سړی پکې راپورته شه ورته وی یا عبدالمطلب
انک تستطیل بنا وانت فضل لا ولد لك. تمنګ باندې ځان ډېر لوی ګڼې، ته خو ځان له سړی بچي نه لرې. ورته ویې خلکو د اولاد د کموالي په وجه په ما عیب لګوئ. زما دې د الله په ذات قسم وي، که ماله الله 10 بچي راکړو، زه به یو بچی د کعبې مبارکې سره خواته خدای پاک ته قرباني کوم، څنګه چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام قرباني کړ. غیرت کې راغی. اهل مکه ته وډار شو، زه وکنه چې بیر زمزم راووته. ډېر خوشحاله شو، زبردسته خوشحالي راغله. دې کې اهل مکه ورته راغله، ورته ویې وا اهل مکه وا عبدالمطلبه ان بیر زمزم ماء ابینا. ورته وی دا د زمزم کوی دا زمونږ د پلار اوبه وې اسماعیل علیه السلام، وان لنا حقا فیها، زمونږ دپاره په دې زمزم کوی کې حق ده. فاشرکنا، موږ به شریکې. ورته وی عجیبه دا ده، مخکې مو را سره کنه نه چې اوس اوبه راووتې، اوس یې موږ به شریکې. ورته وی نم شریکو، وی موږ سره به فیصله کوي، او فیصله کې به را سره شام ته ځې، او شام کې د یو سړي حواله ورکړه بنو سعد ابن حزیم، وی هغه به زموږ فیصله کوي. عبدالمطلب صاحب ورته ووی شام ډېر لرې دی، سفرونه دلته یو سړی مقرر کوي زموږ فیصله به وکړي. وایي نه، قافله یې تیاره کړه او شام ته روان شو. د الله کارونو ته ګوره، په دې لار کې چې قافله تله نو غلطه شوه. هلته عربو کې ډېر شاړې دي، اوس خو الحمدلله سرکونه دي، انتظام دی. قافله به چې ورکه شوه، چې کوم ځای کې به ورکه شوه هملته مړه کېده، ځکه اوبه نه پیدا کېده. قافلې لاره ورکه کړه، ډېر مزل یې وکړو خو هېڅ معلومات یې ونه شو. د عبدالمطلب صاحب قافله او د قریشو راجمع شوه، ورته وی اوس خو مړه کېږو، اوبه ختمې شوې، لاره نه معلومېږي. ښه طریقه دا ده چې په شریکه باندې کندې وکړو قبرونه، او په دې قبرونو کې سم نو چې کم یو مړ کېږي نو بل باندې به خاورې راغی، نو سم لاسېده دواړه قافلې. عبدالمطلب صاحب هم سم لاسېده، چې سم لاسېده بس فوراً غیرت او جذبه راپورته شوه. ورته وی وا اهل مکه خپل همت به د لاس نه ورکو، کېدای شي الله پاک ځای پیدا کړي، اوبه پیدا کړي، ځان مړ کوو ته اوسه پورې خوراکې ساده. چې څنګه راپورته شو او پښې ووهله نو هلته اوبه پیدا شوې. بچې اوبه پیدا شوې په شاړه کې، قریش راپورته شه اهل مکه، ورته وی فیصله وشوه نځو شام ته، یقینا ته د سردارۍ قابل او ته مشرې، بس نوره موږ مشري نه کوو. دا د رسول الله مبارک نیکو دا برهه کیسه مو د علماو نه اورېدلې ده، ابه درته نه کوم. دا یو سړی په یمن کې، او د حج موسم چې راغی، خلک به تله مکې مکرمې ته وی دا ولې، وی هلته یو بهترینه کوټه ده، د وی داسې به دلته هم زم جوړه کړم، خلک به دلته راځي. ښایسته کوټه یې جوړه کړه. یمن کې د بلقیس تختو او د بلقیس هغه قلاګانو کې قیمتي تیږې لګېدلې وې، دا هم بلا وه. د هغه قلاګانو نه یې قیمتي تیږې راغونډې کړې، د هغې نه یې ځان ته کعبه جوړه کړه، داسې پړکېده به. اعلان یې وکړه چې نور به دلته راځئ. مکه مکرمه کې یو نر عربي و، وی ښه زموږ مقابله کې کعبه جوړه کړه. فوراً لاړه یمن ته او ځان یې منجور کړ، او د شپې پکې ډک او دسمات یې وکړ، او ګیر چاپیر یې په دیوارونو ومږه او ترې وتښتېده. دی یې پوه شي چې دا کار خو عربو کړی، غوسه کې راغی او مکې مکرمې سره خواته پړاو واچو، او اهل مکه ته خبر ورکړ چې زه صرف د کعبې ورانېدلو دپاره راغلی یم، زما د کعبې بېعزتي تاسو کړې ده، که تاسو د کعبې د بچ کېدلو دپاره مقابلې ته راوځئ نو بیا د سره جنګ کوم، وینم تویم، او که کعبې د بچ کېدلو حفاظت دپاره مقابله نه کوئ، زما تاسو سره څه کار نشته. دومره مضرو یې باندې چې څومره اوښان وو هغه ټول یې ونیول. په هغې کې د عبدالمطلب صاحب 200 اوښان هغه هم ګرفتار کړه. عبدالمطلب صاحب ته خلک راغله، ورته وی اوس به څه کوو؟ ویل هېڅ فکر مه کوئ. عبدالمطلب صاحب ورغی ابراهه ته،
علما د سیرت وایي وی ابرهه چې عبدالمطلب صاحب وکته راپیدل پې راغلو او بېهوشه راوغورځېد. کله په هوش کې راغی ورته وی عبدالمطلب صاحب زما تا سره څه کار نشته، نه مې اهل مکه سره، زه صرف کعبې مبارکې ورانېدلو ته راغلی یم. ورته وی ما ته خپل 200 اوښان راکړه. ورته وی ستا د چهرې او ستا د مخ زه ډېر متاثره کړم، خو چې کوم عظمت دی زما په زړه کې پروت و هغه دې په دې خپله خبره بیا زما د زړه نه وویستو. دومره لوی سړی او خپل اوښان غواړې، د کعبې مبارکې خبره را سره نه کې، دی وی چې ما ته بانه جوړه شي چې بیا لاړ شه. ورته وی زه د اوښانو مالک یم، کعبه خپل مالک لري. اوښان یې ترې را روان کړه، اهل مکه ورته وی کورونه خالي کوي، الله عذاب به راځي. سبیر غر باندې ودرېده، ملګري ته وی ګوره چې الله څه کوي، چې ګوري د دریاب نه توتاګر کې راپورته شو. ورته وی مارغان راپورته شو او خوله کې تیږې نیولې دي او چې وار یې پې وکړه د یو سړي د فوجي د ابرهه نوم پې په دې سر به یې ویشته دوبور نه به یې تېووته او په منځ به یې نیم که. ابرهه منډې کړې او په لاره کې راګیر که هغه یې مردار که. رسول الله مبارک څه کوي؟ انا النبیو لا اکذب، زه پیغمبر یم، دروغ نه وایم. انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب غیرتي ځوان بچی یم. شپاړسم نمبر د رسول الله مبارک والد محترم عبدالله صاحب. دا چې کله د عبدالمطلب صاحب بچی دی او دا پیدا شو او لوی شو، الله ورته ډېر حسن ورکړی. اول مطالبه تې هیله بنت نوفل وکړه، دا یو ښایسته زنانه وه، ورته وی ما سره نکاح وکړه، ده ورته وی نیکو. بیا فاطمه بنت مر، هغې ورته وی و عبدالله صاحب ستا پلار ستا د نظر دپاره 100 اوښان قرباني کړي، 100 اوښان به زم درکم خو ما سره نکاح وکړه. د نظر واقعه همغه وه. عبدالمطلب صاحب چې نظر منلی و، بیا چې کله بچي پیدا شو 10 بچي او 6 لورګانې، نو بیا قراندازي وکړه، هغه د عبدالله صاحب راوخته. ټول اهل مکه و عبدالله صاحب یې د لاس نه ونیوه چې حلالوم یې، زړه یې نه کېده خو فیصله یې کړې وه. اهل مکه ورته وي، نورو زامنو ورته وي، لورګانو ورته وي موږ حلال کا، خو دا خو ښایسته بچی دی، دا ما حلاله وه. بیا ورته وي یو تجویز وکړه، یو فکر وکړه. وی زه اسماعیل علیه السلام قربانۍ کې د جنت نه په سر راغلی، پته ولګېدله چې د انسان د قربانۍ مقابله کې حیوان رالیدی شي. هغې مسلې نه اجتهاد وکړه. بیا وی صحیح ده، نو 10 اوښان هغه وخت کې د سړي دیت و، 10 اوښان یو طرف ته که، عبدالله صاحب بل طرف ته که، قراندازي چې وکړه د عبدالله راوخته. ورته وی 10 نور یو ځای که، 10 بیا یو ځای کړه، بیا یو ځای کړه، 100 شو. چې 100 شو نو خسنې دا د اوښانو راوخته. علما وایي مخکې د انسان دیت 10 اوښانو، د عبدالله صاحب برکت دا و چې د انسان دا دیت دومره قیمت ته ورسو چې 100 اوښان یې ته جوړ کړي. دا فاطمه بنت مر ورته وایي وی ستا پلار ستا د قربانۍ دپاره 100 اوښان ورکړي، زه به 100 اوښان درکم خو ما سره نکاح وکړه. ورته وی نیکو. دریم کرت یو کاهنه وه شمعیه، هغې ورته وی ما سره نکاح وکړه، منډې به یې ورپسې وهلې، دی وی زه نکاح د سره نه کوم. عبدالمطلب صاحب تللی شام ته، اول ته یو راهب و، هغه ورته وی دی خوا راشه. چې راغی ورته وی دا پزه وښایه، دا پزې دواړه سوري ورته وکته، ورته وی ستا په نسب کې سلطنت هم شته، نبوت هم شته. ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم عبدالمطلب دی. وی کم قام سره کم قبیلې سره تعلق لري؟ وی قریشو سره. ورته وی فکر کوه که واده مو کو بني زهره قبیلې سره کوه، بل چا سره بچیو ته نکاح ونه کړي. عبدالمطلب صاحب چې راغی او دلته یې بچی د نظر کې بچ شوی نو ګرځېده چې بني زهره کې به څوک، نو هغه وخت کې یو د بني زهره قبیلې غټ سردار وهب نوم و،
هغه ته ورغی خو وهب وفات شوی او د هغه ورور وهیب ژوندی و. دی بیا وهیب ته ورغی ورته وی دغه وریره دی زما بچي عبدالله ته راکړه. ډېر خوشحاله شو. ورته وی صاحب در مې کړه. ورته وی ستا لور شته که نه؟ وی شته مې. وی ستا دا لور ما ته راکړه. ډېر خوشحاله شو چې تاسو خو یو بهترین قوم یئ. نو د وهیب لور حاله چې دا د حضرت عباس صاحب او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهما مور مبارکه ده. نو حاله ورته په نکاح ورکړه. په یو ورځ باندې د پلار او د بچي د دواړو واده و. رجب میاشت کې عبدالله صاحب واده کړی. د دوشنبې ورځ وه. 3 ورځې د بیبي مبارکه سره تېرې کړې. بیا عام قانون موافق تجارت باندې ووته عبدالله صاحب. عبدالمطلب سے خپل بچی حارث هم ورسره ولېږه چې زما دې بچي باندې خیال کوه. دوی چې کله قافله روم ته ورسېدله بیا راتله مدینې منورې ته. مدینې منورې ته نږدې عبدالله صاحب مریض شو. خپل ورور حارث ته ووی زما مریضي ډېره د سفر نشم کولی، زه به یو 2-3 ورځې دلته تېرې کړم چې مریضي مې ښه شي بیا به زه درشم. خو د ده مریضي ډېره شوه او عبدالله صاحب وفات شو. الله مو مدینې منورې ته بوزه. باب السلام نه چې راووتی مخامخ یو حکومتي دفتر ده. اوس یې هغه نیم وران کړی دی. دقه ځای کې د عبدالله صاحب قبر. دا دفتر چې کله جوړېده دی اوس وخت کې بیا د عبدالله صاحب دا قبر مبارک نقل کړی دی جنت البقیع ته. اوس یې هغه ځای چې دی مسجد نبوي سره شاملی ځکه خلک ډېر شوي دي. دلته عبدالله صاحب وفات. حارث چې راغی عبدالمطلب صاحب ورته راووته. ورته وی زما بچی عبدالله دې څه که؟ یا خو مریض شو. ورته وی فوراً ورپسې لاړ شه که مریض یې مرېول. دی چې ورپسې لاړ هغه وفات شوی. هغوی ښخ کړی بغیر د غم او د فکر نه بل څه ورسره نه و. دا واپس راغی عبدالمطلب صاحب ته وی چې عبدالله صاحب وفات شوی دی. ډېر غمجن شو، ډېر دردمن شو، ډېر یې وژړل. د هغې نه پس د رسول الله مبارک د والد صاحب د وفات نه پس 6 میاشتې بعد رسول الله مبارک علما د تاریخ وایي دا د دوشنبې ورځ وه. د رسول الله مبارک نور مبارک چې آمینې رضی الله تعالی عنها ته منتقل شو هغه یوه قیصه کوي. وی چې کله اوله میاشت شوه یو ښایسته سړی راغی راته وایي ابشري یا آمنه بسید المرسلین. ای آمینې مبارک دې شه، الله درته د تمامو پیغمبرانو سردار درک. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت آدم علیه السلام. 2 میاشت چې شوه یا یو ښایسته سړی راغی راته وی ابشر یا آمنه بالنبی الکریم. مبارک دې شه، الله ستا بدن ته او خېټې ته یو باعزته نبي درکو. ما ورته وی څوک یې؟ وی حضرت نوح علیه السلام. 3 میاشت شوه یو ښایسته سړی راغی راته وی ابشر یا آمنه بسید الشریف والنبی العفیف. یو باعزته سردار الله درکو، یو پاک نبی درکو. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه ادریس علیه السلام. 4 نمبر میاشت باندې یو سړی راغی راته وی ابشر یا آمنه بسید البشر. مبارک دې شه، الله درته د تمامو بشر سردار درکو. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه حضرت هود علیه السلام. 5 میاشت باندې یو سړی راته راغی راته وی ابشر یا آمنه بالنبی الهاشمی. مبارک دې شه، الله ستا بدن ته هاشمی پیغمبر درکو. ما ورته وی څوک یې؟ وی زه ابراهیم علیه السلام. بله میاشت کې راته یو ښایسته سړی راغی راته وی ابشر یا آمنه بحبیب رب العالمین. د رب العالمین حبیب الله درکو. ما ورته وی څوک یې؟ وی اسماعیل علیه السلام. بله میاشت کې یو سړی راغی راته وی ابشر یا آمنه بخاتم النبیین. خاتم النبیین باندې زیر قبول کا. ما وی څوک یې؟ وی زه موسی علیه السلام یم. 9 میاشت باندې یو سړی راغی راته وی ابشر یا آمنه بمحمد صلی الله علیه وسلم. زیر قبول کا، الله درته محمد درکو. ما وی څوک یې؟ وی زه عیسی علیه السلام یم. د دوشنبې ورځ وه، د عام الفیل 50مه ورځ وه.
د ابراهیم علیه السلام د وفات 2000 کالو د دوشنبې ورځ وه. علما د سیرت دا هر شی تخمینی کړي دي او معلوم کړي دي. صبح صادق وختو یو طرف نه سبا راخیږي 4 بجې او 20 دقیقې وي چې سبا راخته، بل طرف ته د الله محبوب دنیا ته راغی. انګریزي حساب سره علماو لګولې ده 571 سنه و عیسوي او 22 د اپریلو. یو قول دا دی چې 20 د اګستو او 570 سنه و رسول الله مبارک دنیا ته راغی. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې څنګه پیدا شو فوراً په سجده باندې وغورځېده او وی اللهم الله اکبر کبیرا والحمد لله حمدا کثیرا اللهم اغفر لامتی. خدای زما امت معاف کې. دا نن چې موږ راجمع یو دا د هغه پیغمبر د راتګ په خوشحالۍ کې نو خوشحاله یې کړ. الله مو خوشحاله ساته او الله مو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا محبت په ژوند کې په قبر کې په حشر کې نصیب کا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.